السلام علیکم. نن د نومبر 2 تاریخ دی او ملکی سیاست او په عدالتي محاذ باندې یو نوې جنگ شروع کېدو ول دی. ځکه حکومت دا خیالو چې 26 ترمیم کې مونږه عدلیه ټوټل کنټرول کړه، کمزورې مو کړه، اوس به زمونږ نه بغیر څه نشي کولی. خو 26 ترمیم کې دومره بلنډرز یې کړي، دومره غلطیانې دي چې اوس هغوی ته خپل هم پته نه لګي چې دا را سره څه وشو او فوري بیا کوششونه شروع کړو چې 27 ترمیم راولو. خو د هغې نه مخکې اوس د آئینی عدالت کې د جسټس منصور علي شاه لاره روکولو دپاره چیف جسټس نه خو یې منې کړو چې د آئینی عدالت نه هم لرې نو یو نوې کار یې شروع کړو چې په سپریم کورټ کې د ججانو تعداد سیوا کوي. دې وخت کې پاکستان کې سپریم کورټ کې 17 ججانی دا د آئین ضرورت دی او دو پکې قاضي صاحب اډ هاک کړو. نو بیا دوی دا خیالو چې کومونږ دا تعداد 23 کو نو په سپریم کورټ کې به زمونږ هم خیال د حکومت دا خیالو ججانو تعداد سیوا شي او بیا به مونږ خپل فیصله په خپل لاس کې اغستی شو. هغه کې هم د دوی ناکامی و نو اوس دا سوچو کو چې دا په 23 کې دو مسله نه حل کیږي نو 25 بیکو. نو اته ججان پکې نور علي فوري چې د جسټس منصور علي شاه، جسټس یحیی افریدي، جسټس منیب دلی په اقلیت کې او دوی خپل مرزي ججان راولي چې هغه خپل اکثریت فیصله کولی شي. مقصد یې دغه دی. خو دې کې بدنیتی ډیره ده کنه د امریکای آبادی دا 33 کروڑ 22 لاکھ او د اغوی سپریم کورټ کې صرف 9 ججان دي. د 33 کروڑ آبادی ملک کې 9 ججان. د هندوستان آبادی دا 1 ارب او 40 کروڑ او د هغې په سپریم کورټ کې صرف 34 ججان دي. پاکستان 25 کروڑ آبادی دا او ججان ولا 25 کوي. نو دا د فیصلو د عدالتي فیصلې زر کولو د پاره نه کوي، دا صرف په دغه کې سپریم کورټ کې خپل هم خیال ججان راولي چې مونږه په حق کې هغوی فیصلې کوي. نو دا ټوله په بدنیتۍ باندې کیږي. ګورو چې مخکې دې نه څه جوړیږي. پرون یې د سټینډینګ کمیټې د سینټ نه دغه اتو ججان نورو اپوینټ کولو بل منظور کو، دا به اوس قومي اسمبلۍ ته راځي. بل قانون د دهشتګردۍ قانون کې یو دومره خطرناک شک شاملي چې دا صوبایي دا حکومت چونکې فام 47 حکومت د جعلي طریقې سره راغلی دی نو دا هغوی هم بېوسه دي بس چې اسټیبلیشمنټ ته څه منظورول غواړي کوي. یو داسې قانون ایجنسو له اوس دا اختیار ورکوي چې د قومي سلامتي په نوم باندې چې دوی 3 میاشتې څوک چوت کی هر سړی دا 25 کروڑ عوام به اوس هغوی هر سړی چوتولی شي او 3 میاشتې به د سره ضمانت نه کیږي او 3 میاشتې چې هغوی ټکوي او تشدد کوي او ظلم کوي او څه چې پې کوي د خپلې مرضۍ بیانونه به تلي. نو دغه قانون کې چینجز راولي. دا د انساني حقوق تبعی ده چې 3 میاشتې ته یو سړي له د دفاع حق هم نه ورکې او د هغه به ضمانت هم نه کیږي او ستا په اختیار کې وي چې ته ورسره څه کې. نو دا به پاکستان معاشره نور تباہی ته بوزي ځکه چې دا خو یو قسم لاپته افراد به ته جوړ شي، د هر پاکستانی به روزانه لاپته کیږي. دا مسلې په بلوچستان کې دي نو تو ګوره بلوچستان کې امن رانغی، په فاټا کې دي نو فاټا چې اوس د منظور پښتین دی جرګه و هغوی دغه مطالبه چې زموږ د علاقو نه د فوج وځي. دا څومره بدقسمتي ده چې کم سره به مونږ شدید مینه کوله اوس خلک هغه کې مطالبه کوي چې دا ځای نه وځي او دا صرف په دې قانونونو د لاسه. کله چې آئین او قانون باندې ته عمل نه کوې د ډنډې په زور ملک چلی دا هغې بیا نقصانات دي. نو الله دې په پاکستان باندې رحم وکړي. دا دویم یو خبرو. دریم خبر دا دی چې بلومبرګ یو ریپورټ اوس ورکړی پرون په میډیا چلیدو چې د پاکستان نه انټلیکچوال او پړه لیکه خلک او های پیډ سیلریز والا خلک چې دي چې جاب باندې د مینیجریل لیول ډایرکټر لیول هغه خلک د ملک نه روان دي. ډاکټران روان دي، انجینیران روان دي، آی ټي ایکسپرټس روان دي، پی ایچ ډي سکالرز روان دي. نو هغوی بلومبرګ هم په دې باندې ډېر د تشویش اظهار کړی دی.
یو خبر دا دی چې IMF کله موږ له قرض راکوي نو پای کې څه شرایط دي. اوس چې دا قرض راکړی نو هغې کې شرایط صوبو باندې یو چک ساتلی او چې تاسو به د هر کوارټر خپل بجټ سرپلس ساتئ او هرې صوبې له ټارګټ ورکړی، وفاق له هم ورکړی او صوبې له یې ورکړی. پنجاب له ټارګټ ورکړی چې ته به 150 ارب سرپلس ساتي، ځان سره به اضافي ساتي، دا به نه خرج کیږي. سند له ورکړیو هغه 75 اربو، کې پی له ورکړیو او خیبر پختونخوا له ورکړیو 45 ارب چې دا به سرپلس ساتي. خیبر پختونخوا ځان سره د 45 په ځای 103 ارب ساتلي، بهترین کارکردگی و. سند د 75 په ځای 131 ارب ساتلی، بهترین کارکردگی و. پنجاب د 150 سرپلس ساتلو خو یو طرف ته کا 160 ارب خساره کې روان دي، 160 ارب. او دا زه نه وایم، دا د فاینانس منسټري ریپورټ راوتی کوم چې په ایکسپریس ټریبیون کې شایع شوی دی. او د دې وجه څه ده؟ تاسو کو خیالي د حکومت د مهنګۍ خلاف اوس صحافیان غږ نه کوي. هغه پنجاب کې چې د ماشومې سره بدکارۍ واقع شو په هغې هر څه خاموشي. دا ولې؟ ځکه چې د پنجاب وسایل هغوی صرف په میډیا او په صحافیانو لګوي او صحافیانو له اوس په پنجاب کې 3200 پلاټونه ورکړل چې عوام د خپل کار کوي، خو چې د دوی خوله بندي نو دوی به د مهنګۍ خلاف هم غږ نه کوي او د بې انصافۍ خلاف به هم غږ نه کوي. نو دغه پکې یو صورتحال دی. بل یو خبر دا دی چې اقتصادي رابطه کمیټې اوس دا چلو کو چې د وزیر اعظم او صدر آلریډي د جازونو یو خاص بجټ منظور دی، خو په هغې کې اوس 1 ارب 80 کروڑ روپو نور اضافه وکړه چې چکرې لګوي د ماما بچو اسم عوام غرق دی او اوده دی، خپل حق د پاره نه پاسي. نو دغه پکې یو خبر راغی. دا یو څو غټې خبرې وي، ما وی چې تاسو سره شیر کما. الله دې وکړي چې زموږ د ملک آئین او قانون مطابق وچلېږي. دا کم قانون چې جوړوي چې ایجنسیان نه به د 3 میاشتو دپاره د 25 کروڑ عوام کې چې کمې مرضي چوتۍ به او یو عدالت کې به ضمانت 3 میاشتې نه کیږي، نو دا ډېر یو تشویشناک خبر دی. کیدای شي چې عدالت به ختم کړي ځکه دا قانون دی، د دپاره آئین تبدیلي نه ده، دا قانون یې جوړ کړی او ټول انساني حقوق او هیومن رایټس کمیشنز دا ټول په تنقید کوي چې دا به ملک او په معاشره کې نوره تباهي راولي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کې، شیر یې کې، کمنټ پې وکړئ او څومره چې مریضان دي زما سره د ډینګي هغوی ټولو دپاره دعا وکړئ چې خدای وله شفای کامله ورکړي او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.